یو ځل بیا هر کله ستړي مشئ په خیر راغلی. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ کې زم ډاکټر عباسین یوسفزی ستاسو کوربه او دا تاسو ته وړاندې کوي ښاغلی صدیق صافي. هیله ده چې روغ جوړ به نن مونږ د میجر یونس خلیل په ښایسته شاعرۍ باندې خبرې اترې وکړې چې د پښتو یو ډېر لوی روماني شاعر دی او د هغې په شاعرۍ کې چې کوم مضامین و په هغې به داسې سرسري جاج واخیستو او دغه لیک یقین وکړئ چې دا زه په 14 کې ومه سبق مې وی چې دا ما کړی او هغه وخت لیک ما تاسو سره شریک کو. هیله ده چې د هغې کلام هم تاسو واورېدو چې ستا د مینه مې د فخر کلی کور دی، قبول کړی مې په دې کې هر پیغور دی او مال زه د تورو سترګو کور کې راکا د دنیا د کلی کوره مې زړه تور دی او خوشبویي د هغه زلفو په لاس نیسي چې سودا مې ګام اخیستی په کم لور دی. دا د میجر یونس خلیل معیار او ډېر ښایسته خوږه شاعري کوم ملګري چې غواړي چې د فیسبوک په لیکه مونږ وویني نو هغې دپاره اسان درک دی سونو پښتونخوا او تر مونږه به راورسي. زمونږ هغه ملګري کم چې را روان دي په هغې کې مختلف ملګري دي. ګورو چې د ټلیفون په لیکه وړمبی ملګری چوک راځي دا دی راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. محترم په خیر علي. هلو السلام علیکم. السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ سلیم استاد صاحب هر کله راشئ. الله هر کله قدردان لره خوشحال او آباد اوسئ. ترا ټول درنو اوریدونکو ټول ټیمه قربان تاسو ښه بالکل ښه ان شاء الله تاسو خیر بغواړو بس ډېر خوند وکړو او هر یو پروګرام ځان له یو رنګ او خوند لري. بس جی دا خو لکه دا سبزیانې چې کله خلک یو بینډۍ پخوي او کله ټینډۍ پخوي کله کدو پخوي. بالکل ښه جي همداسې دا لازاده ناظر صاحب هغه وکړه چې بیا رنګین شي درستخان. څنګه جي ناظر صاحب څه وی؟ ناظر صاحب یې که نه نو زه به داسې شرمېدم ته که نه خپل غزل هغه مو ورته پېښولو. الو نو ما باندې پوه شو داسې راوکتل په عینکو کې چشمو کې ما ته یې ویل چې بچیا ګوره شاعر مثال درستخان لکه مثال درستخان باندې یو څو کدو تورې ټینډۍ چرګ پولاو پوښي او چې که یو شی خورې نو بېل دی هغه دي او که یو نه یو هغه واخېسته بله واخېسته که نه نو بل ډوډۍ خو هغه وي خو مزه به هم ورکوي خوند وي. بالکل همداسې د سلیم استاد ځکه دردانه چې عرض دی قربان چې څه خو ستا د سترګو زور ښکارېږي نه ستوري ورځې نه ښکاري خو لوېږي نه او عرض دی چې څنګه ټوټې زرګی راټول کړم ما ته نه خو بیا جوړېږي نه مننه. او لاړه دیدنونه په قدغن شو اوس لاړه دیدنونه په قدغن شو اوس راشي په سرلی خو بل غړېږي نه مننه. او راغلم چې دنیا ته لا په منډه یم رنډه چې روان شي ودرېږي نه. ډېر ښه مننه. او عرض دی چې بیا یې په ګریوانو کرامات دي کانه سلیم زکه لاړېږي نه. ډېر ښه دی. ډېر قدردان چې ما د ملګرو طرف هم ډېر احترامات دعاګانې. ډېره مننه سلیم استاد صاحب الله دې خوشحال لره. دا د لوړګي نه سلیم استاد او د شانګلې نه همایون غزل څه شعرونه رالیږلي چې لکه د درد به د موجود په زړه حساس کې یمه ستا لیونی ستا په احساس کې یمه او تا که نمبر بند کو زمون خبرې نه کیږي اوس ستا د تصویر سره خو اوس هم په تماس کې یمه. ډېر ښه دی. او رښتیا مې ووې زما قامه ستا په سر مې وجني بیا غږېدلی د ایوان په یو اجلاس کې یمه
او خدای وطن د امر کور کړي درته سوال کوم خدای وطن د امن کور کړي درته سوال کوم ستا کلام وایم من الجنة والناس کې یما او ټوله دنیا به ورته پرېږدم هغه نه پرېږدمه ټوله دنیا به ورته پرېږدم هغه نه پرېږدمه زه همایون غزل د داسې مینې لاس کې یم ډېره مننه همایون غزله الله دې خوشحال لره ګورو چې راتلونکی ملګری به څوک او څه به وایي السلام علیکم وعلیکم السلام استاد محترم سلام علیکم ستړي مه شئ په خیر علی خیر دی مهرباني فرهاد ما د صدریاب شیخ دی بالکل جی فرهاد جان ته هرکلی وایو څنګه چلې نن راته څه وایې راوسپړئ بس یو کلام دی دا وپیش کو بس پروګرام ته غوږ ډېر خوند کوي او قربان ډېر مزې تیل او خوندونه تیل قربان وای پاسانه باندې دوست نو آیا چاته واه او چې دوست کړي بیا یې ما غورځوه شاته واه واه لکه د چې دې اشتا کړم بیا دې هېر کړما اوس دې کتل زما دې ډېرې مینې او وفاتای واه په ژړا مې تمامي علم ترسېږي تانا ترسا مې ونه کتل ژړا ته واه واه چې کوم جام کې مې شربت د مینې درکړ تا په هغه جام کې زهر راکړل ماته واه هر طرف ته بلیتي زور د فرهادای په زړو سترګو یې ونه کتل ماته واه بس استاد محترم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلام وعلیکم السلام قربان دا ښاغلی فرهاد چې موږ سره په ترنم کې خپل کلام شریک کو زاهد علي زاهد صاحب وایي چې سلامونه د ګړنګ بالا نه پېښور نه سلامونه کوي وعلیکم السلام ډېره مننه وایي چې ډېر ښه پروګرام دی نو بس دا ستاسو پروګرام دی ځکه به ښیي که نه عرفان حسین وایي چې سلامونه کوم سر د لاهور نه ډېره مننه د لاهور نه چې په خوشحال پر تنبور کې وشوې هغه کانې په ما لاهور کې وشوې مکمل شاه وایي چې السلام علیکم مکمل شاه ماما د پېښور نه پروګرام لایو اورم ښه او معلوماتي دی ډاکټر صاحب په ژوند کې دې برکت شه امین ډېره مننه الله خوشحاله لره الله دې تاسو هم راته ژوندي لري سحرګل دی غالبا هغه وایي چې پروګرام ښه دی بس داسې ګوتې اوچته کړې ده غټه ګوته نو بس الله دې خوشحاله لره دا ستاسو پروګرام دی ځکه ښه دی السلام علیکم جی تاسو غږ تت دی غږ راوچت کوئ کوم د باړه ګیټ نه څوک جی جاوید ښه جی وایي پروګرام واورو بخښتره بس ما سلام دعا ورسره وکړه مهرباني خوشحاله شي شاعري کوئ که نه شاعري بس یې خوښېږي نه شاعري خو نه کوم شاعري نه کوئ د باړه ګیټ نه تاسو خبرې کوئ ښه جی نور څه ویل غواړئ څه پوښتنه کول غواړئ ډېره مننه الله دې خوشحال لره جاوید جان عزتمن شي ښاد او آباد اوسي دا ښاغلی جاوید د باړه ګیټ نه وختي سلیم استاز د لوړګي نه فون کړی او فرهاد چې دی هغه د سر دریاب نه فون کړی ګورو چې اوس راتلونکي ملګری به څوک وي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته جناب علي زاهد علي زاهد خو موږ په فیسبوک هم ولیدو ډېره مننه ما هم وکتلی ستاسو دیدار مو وکړو د خیره قربان نظري مې په فیسبوک هم ولګولو خو کال نن په وخت مې لو شو بېګا خو ډېر زیات تللی شوی وم صحیح بس کله کله رش ډېري که او بېګا خیره پورې کال مې لو نه شو بهترین
بهترین دا خو موږ خوشحاله یو چې دومره ګڼئ چې هر چا ته پکې هر وخت نه میلاویږي چې ډېرو ملګرو ته موقع میلاو شي. او ځینې ملګري پکې راشي که نه دي. جاو او نه ډېر خوندور پروګرام دی. نن هم بېګا خو هم ډېر ښه و. خوشحاله شي نن تاسو په نجر یونس صاحب چې کوم لیک خپل کړی و هغه مو وړاندې کړو، ډېر خوندور ګټور. ډېره مننه ډېره مننه. زاهد صاحب څه به راسره شریکوئ نن؟ بس تاسو ته ښه ژوند د لوی الله نه غواړم او دا څو شعرونه د غزل شاملومه چې قربان دا یو راپورته شان غزل دی چې ترس په زړه کې مې جانان ترس په زړه کې مې صنم نه لري، بېغمه ګرځي خدای غم نه لري. او مقابله کړي هغه خلک د وخت غم لري سترګو کې نم نه لري. ډېر ښه دی. مننه وکړه یقین چې څوک مین شي پچا هغه پروا د کلي چم نه لري. ډېر ښه دی. زاهد علي زاهده ډېر خفه شم، پښتون ټوپک لري قلم نه لري. ډېر ښکلی ډېر ښه زاهد صاحب ډېر الله مننه. دا یو بل کلام څو شعرونه دي چې قلم په لاس په نیمه شپو باندې شعرونه لیکم، زه د اشنا په سترګو مړو باندې شعرونه لیکم. نو قربانوي چې خپل سرونه د وطن په مینه زه خو په داسې ننګیالو باندې شعرونه لیکم. ډېر ښه دی. مننه. یو واده دې هم جانانه په اختیا ونه کړه، دا د دروغو په وعدو باندې شعرونه لیکم. زبردست. مننه. چې په خپل کور کې خپل دښمن له هم پناه ورکوي، زه به په داسې پښتنو باندې شعرونه لیکم. ډېر ښه دی. نو جو په پښتونخوا کې هر طرف چې خوشحالي راشي زه به د امن په نغمو باندې شعرونه لیکم. مننه. جو مکتب یم چې د کام په غم چې کړېږي او جړېږي مدام، د کام په غم چې کړېږي او جړېږي مدام، زاهده ستا په ژړېدو باندې شعرونه لیکم. ډېره مننه. دا خو ښاغلی زاهد علي زاهد. ګورو چې نور ملګري څوک را روان دي. د اس ام اس په لار باندې څوک راغلی دی؟ السلام علیکم ډاکټر عباسی یوسفزي صاحب. رحیم خان الکوزی د چغرمټۍ اصحاب بابا کندیبالانه. ډېره مننه. خوشحاله شي رحیم خان صاحب، الله دې ښاد لره. وایي چې لیونی هم پکې میسج کړی دی، وایي چې ډاکټر صاحب د مینې ډک سلوټ کوم. ډېره مننه. الله دې خوشحال لره. که لیونی حاجت پوره شو په لاره ځي په ګټو ولې زیارتونه، خو دا لیونی خو په زیارتونه په ګټو نه ولي، دا خو ښه لیونی ده. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ستړي مشي. د الله کرم. تاسو څوک یې چېرته نه؟ پروګرامور ډېر خوند را پرېښی دی. خپله پیژندګلي وکړئ نو بیا به الله خبرې خوند کوي. امیر خبرې کوم د سفروډ نه. څوک جي؟ امیر. جی عامر صاحب وایه. دا الله مهرباني ده. جی څه به وایې؟ ملګری زموږ د لاسو نه ووتو، پته نشته څه وجه پوه نه شو. حاجي عبید جانی د فیسبوک په لیک وایي چې سلامونه نیکې هیلې عباسین صاحب ډېره مننه. او بیا د هغې نه پس جي ګورو چې د ټلیفون په لیکه څوک راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په خیر علی ستړي مشئ. تاسو څوک د چېرته نه؟ بهار علي خبره کوم شیخ محمد. بهار علي. جی بهار علي صاحب وایه. د الله ډېره مهرباني ده. جی جی د الله مهرباني ده. بهار علي صاحب وایه چې څه دې په زړه یي؟ عباسین صاحب بس پروګرام کې مزیری کولو او ستا دغه کولو تاسو ښه د الله فضل دی. ډېر خوشحاله شئ بهار علي صاحب. ښاد آباد اوسئ. دا و ښاغلی بهار علي. ګورو چې د دې نه پس څوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. باسین صاحب تاسو لرنه یو خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. خاموش د سره په لاین هم دا ټل وایي خاموش د ټل نه ستړی مشئ. خدای د ماشا یونس خلیل په کلمونه د خیسار نه یو چاله یو دوی پښتنې لرم. جی قربان. باسین صاحب لکه دا رڼا شوه ژړا شوه دغه اخر کې الف سره راځي که هی سره راځي؟ د الف سره راځي. الف سره؟ او جی. ډېره مننه. ښه دا یو خپل کلام د سره شریکوم. ارشاد.
عظمت علي ته ډالۍ وي، هارون رشید نگار ته، بارام درګر ته ډالۍ، حبیب الله کرکټر ته چې زړه دې راله اوسې زلو ګرانه لیونیه. واه واه چې زړه دې راله اوسې زلو ګرانه لیونیه، یقین وکړه چې زمرم بې لتانه لیونیه. ډېره له چې څو دې هېرومه دومره لاره ته یادېږي. واه واه چې څو دې هېرومه دومره لاره ته یادېږي، په زړه کې مې اوسېږي له پخوانه لیونیه. ډېره له د خدای د پاره راشه لږ کرم را باندې وکړه. د خدای د پاره راشه لږ کرم را باندې وکړه، لمبې رانه تویږي د هجرانه لیونیه. واه واه ته کله به د مینې له جنانه ماته راکړې، ته کله به د مینې له جنانه ماته راکړې، بس لرې راکبان که نور د خوانه لیونیه. واه واه ته وګوره لږ ماته ستا په تمه باندې ناست یم. ته وګوره لږ ماته ستا په تمه باندې ناست یې، روان په کومه لارې ته جانانه لیونیه. واه واه چې زه خاموش په تا پسې رنځور شومه جانانه، چې زه خاموش په تا پسې رنځور شومه جانانه، اوس ګورم به تا چرته کې درمانه لیونیه. ډېره له ډېر مننه د وخت راکوله، ډېره مننه. ډېر قربان، ډېره مننه. دا ښاغلی وحید خاموش، او وحید خاموش و خو چغېدو، ښه چې خاموش دومره چغېږي نو چې چغېدونکي به څنګه وي. ډېر ښه وحید خاموش صاحب، مننه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، په خیر. زما خیال دا دی چې زمونږ ملګری دی فقیر محمد رازي. میجر یونس خلیل. او چې د 3 کتابونه چاپ دي. د وړمبي کتاب نوم یې دی لالازار، دویم نوم دی ساسکی، او د دریم نوم دی پس د ساسکو لالازار. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. واه واه د مالیار د هر ګل د هر میوې، واه د مالیار د هر ګل د هر میوې، آبیاري کوي د زړونو مالیار دی. واه واه او والله که بل څوک ستا مقام ته رسي، لا مکانه پورې لاړې شاهکار دی. واه او ستا له دره او دیوار راته یادېږي، د نشو پتا خپلې سینګار دی. واه عاشقان دا ستا د مینې چېرته پایي، عاشقان دا ستا د مینې چېرته پایي، روح یې ستا مینه په سا کې قرار دی. واه واه او رب جوړ کړي څه په خپله خوښه، واه دا په دواړه کائناتو سردار دی. ډېر ښه دی. او اخري دغه دی چې د فقیر راځي سلي کې جانانه، واه دا فقیر راځي چې سلي کې جانانه، دغه نظر کرم واړه معیار دی. ډېر ښه رازي صاحب، ډېره مننه. دا ښاغلی فقیر محمد رازي. ګورو چې د ښاغلي رازي نه پس څوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تکسیر خیر، الله دې ډېر عزتمن کا. زموږ طوطي پکې نه ښکاري، نو فضل منان صاحب. فضل منان صاحب پته نشته چېرته واحد غایب دی. تاسو څوک؟ تاسو احمد صاحب یې؟ بالکل بالکل احمد صاحب ستړي مه شئ. مهرباني، الله دې عزت وکړي. نو بس طوطي کله کله دغه شي که نه ورک شي، لرې لاړ شي، ځنګلونو ته لاړ شي. هاي که نه زه الله دې هر ځای کې خوشحاله ساتي، خو چې رډي وي بس الله دې ښه لري. هغه بل به سر شریکه مجي ارشاد. زه خو د ژوند د لارې اواز چېرته ورک شو. زه خو د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم، خو د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم، زه خو د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم، ته چېرته پاتې شوې اشنا، زه چېرته ورسېدم، ته چېرته پاتې شوې اشنا، زه چېرته ورسېدم،
ته چرته پاتې شې اشنا زه چرته ورسېدم زه خو د خپل کور په تیاره کې ګوته نشم لیدی چې د خپل کور تیاره کې ګوته قدرې نشم لیدی ځکه زه والوتم لاړم ورته ورسېدم ځکه زه والوتم لاړم ورته ورسېدم ته چېرته پاتې شې اشنا زه چېرته ورسېدم چېرته چې مینې د حسرت خاورې په سر لوستلې چېرته چې مینې د حسرت خاورې په سر لوستلې زه د سپرلي د بڼ سیلی شم ورته ورسېدم زه د سپرلي د بڼ سیلی شم ورته ورسېدم ته چېرته پاتې شې اشنا زه چېرته ورسېدم اولې زلفې کړې خورې بیا یې راټولې کړما 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 ما وې چې څنګه په ماښام سهار ته ورسېدم ما وې چې څنګه په ماښام سهار ته ورسېدم ته چېرته پاتې شې اشنا زه چېرته ورسېدم ته چېرته پاتې شې اشنا زه چېرته ورسېدم سرجي جناب مان شاګردان به ډېرې خوارې او سړی به چې دغه ډاکټر صاحب شاګرد یم پورې واحد زه یم شاګرد یم مننه خوشحاله شئ الله خوشحاله کړه فکر اندر حقي احمد صاحب ډېره مننه مهرباني احمد صاحب د اندیش شمس القمر غزل وې ډېر ښه شعرونه پکې دي وایي چې د خپل کور تیاره کې ګوته قدرې نشم لیدی چې د خپل کور تیاره کې ګوته قدرې نشم لیدی څه که زه والوتم لاړم نور ته ورسېدم او چېرته چې مینې د حسرت خاورې په سر نوستلې چېرته چې مینې د حسرت خاورې په سر نوستلې زه د سپرلي د بڼ سیلی شوم ورته ورسېدم اول یې زلفې کړې خورې بیا یې راواړو مخ اول یې زلفې کړې خورې بیا یې راواړو مخ ما وی چې څنګه په ماښام سهار ته ورسېدم ډېره لا السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر تاسو څوک د چېرته نه زه عمران خاکسار خبرې کوم سر عمران خاکسار ته هرکلی وایو د شب قدر نه او جی څنګه تاسو ښه یې سر جي د الله کرم زه یو څو شعرونه شریکوم سر جي قربان غزل وایم هغې نه مخکې یو څو شعرونه وي جی د آخرت لپاره ما ورته توښه واغسته د ریډیو لږ روکئ بچي د سپاره واغسته واه او دلته د کلي دا ماحول څه عجیبه غوندې دی ځکه د خپل کور دروازې له مې جرنده واغسته واه او عمران ښه او بد معلوم به شي که سوچ وکړي څوک واه په خپل ګریوان کې که چا خپله اندازه واغسته ډېر ښه دی د غزل شریکوم سر جي ارشاد زه یو شاعر یم حساس یم شعرونه لیکم د هر درمن د زړه اخونه فریادونه لیکم واه مینه د افتاب ته ماتوم چې ورته ګورم زه واه ځکه د کور په دیوالونو ستا نومونه لیکم واه 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 مهرباني او د جمع سوالو ټول غمونه مې راجمع کړل په نیمه شپه چې د غمونو دا سوالونه لیکم واه جي مهرباني او دومره غربت کې به د چا سره څوک مینه وکړي دا خو یو زه یم چې د مینې غزلونه لیکم واه او هزار خو نه دی خو عمران د چا نظر وهلی واه ورله مولا باندې ساختونه تعویضونه لیکم ډېره مره سره ډېرې سلامونه کوي د میر په غاړه ناست دی وعلیکم السلام زرشاد دی پروګرام اوري سلامونه کوي قربان ډېره مننه
ډیره مننه، الله دې خوشحاله لره دا ښاغلی عمران خاکسار او ټول اوریدونکو ته هم سلام ویلو، الله دې خوشحاله لري. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام، په خیر علي. څنګه ده سر جی؟ خیر دی، دا الله کرم. ارشد علي خبرې کوم جی طرفي کلینه. څوک جی؟ ارشد علي طرفي جی. جی جی ارشد علي صاحب وایه. څنګه جی؟ صحیح ده. دا الله مهرباني. حجی بس دا یو څو دغه ارشاد احساس پاسه سره لمبشه چې غزل لیکم. احساس پاسه سره لمبشه چې غزل لیکم. او دو جذبو له حادثه چې غزل لیکم. واه واه واه. چې د غزل زمکه مې جوړ شي ستا په مخ کې. واه. چې د غزل زمکه مې جوړ شي دا ستا په مخ کې تندې دې ګونجې کړه خفشه چې غزل لیکم. واه واه. او ستا په فریاد د اشنا وګونه نه ګریږي. واه. ستا په فریاد خو د اشنا غوږونه نه ګرېږي، زړګي چپ کړه د لاسه شه چې غزل ولیکم. واه واه. او چې اننګي دی د غصې له وجې نور هم سره شي. واه. چې اننګي دی د غصې له وجې نور هم سره شي، لږ د بوسې وخت کې غوسه شه چې غزل ولیکم. او د اشنا غمه ګرځېدلو باندې ستړی شولی. د اشنا غمه ګرځېدلو باندې ستړی شولی، زما د زړه کور کې دمه شه چې غزل ولیکم. واه واه. او په کومو زړونو کې چې ظلم اوسې فکر زما، په کومو زړونو کې چې ظلم اوسې فکر زما، د هغه زړونو زلزله شه چې غزل ولیکم. واه واه. او ما ترخوي خو نور د هجران په لمبو مه سوځوه. ما ترخوي خو نور د هجران په لمبو مه سوځوه، راشه په غېږ کې مې ویده شه چې غزل ولیکم. ډېره مننه. دا ښاغلی ترخوي چې مونږ سره کلام شریکو. د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت قابو په ختمېدو دی، د هغې نه به اجازه تخلو یو څو شیبو کې، ځکه چې زمونږ د فیسبوک د ملګرو سره وخت تړلی او لږ وختي هغه ملګري کوم چې د نړۍ په هر ګوټ کې مونږ اوري هغې ته نیک هیلې، هغې ته محبتونه په وطن کې دننه چې کوم دي د هغې ډېره مننه چې هغې خپل پروګرام اوري. د فیسبوک د ملګرو نه به مونږ اجازه تخلو او زمونږ خپرونه به همدغسې دوام لري. لږې دمې لوري ته به ځو او د دمې نه پس به راځو، ستاسو ټلیفونونه هم اورو، ستاسو کلامونه هم اورو، ستاسو سوالونو جوابونه هم درکوو. مونږ بالکل تیار یو تاسو ته. خو زمونږ کوم ملګري چې د فیسبوک په لیکه باندې مونږ اوري هغې ته ټاټا په مخه ښه.